بسم الله الرحمن الرحیم په مورخه 9/8/2019 باندې تقریبا ماښام ټیم د اخوان سی ان جی سره نس کا کافل شادي حال دلته د پیښور نه په موټر سایکل باندې یو کس را روانو په 70 په 125 موټر سایکل په دوه کس راغلو د باندې فایرینګ وکړ هغه سره هغه ولګي په موقع باندې وفات شو هسپتال دی دا غلا شو دغه ټیم پورې دا شناخت نو شو ورسته بیا د هغه شناخت د کفیل ولد رحمان شاه سکنا پاپړه کورونا چا صدا سی ټي ایریا د دینوم باندې شو دي کې ملزمانو چې کله تختیدل نو ملزمانو نه خپل 125 موټر سایکل بلا نمبر پاتې دی واقعي ډي پی او صاحب 27 سره نوټس واغسته د سپیشل انویسټیګیشن نذیر خان په نگرانی کې پما په انسپکټر سی ایو مدد خان او شجاع رشید خان ایډیشن د شجاع جهانگیر خان موږ باندې مشتمل یو تفتیشي ټیم جوړ کړو په دې کې موږ په مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کړو دې کې چې دا کوم موټر سایکل پاتې و د په مردان کې ډیلر دی احمد برادرز د 125 موټر سایکل ډیلر دی دا موټر سایکل د کمپنۍ نه هغه ته ایشو شوی بیا د هغه نه مخکې چې کوم دا دی اسماعیل نوم یو کس دی دا اسماعیل قانون باندې د ډیلر نه ایشو شوی اسماعیل دی کې راوسته شو اسماعیل انټروګیټ شو هغه په خپل انټروګیشن کې وایي چې دا زیشان دا غو مرګري دي زیشان ولد اکبر خان او دا موټر سایکل اسماعیل وی چې دا ما دا لپاره راغسته پدې کې د زیشان سیډیا باندې کار شو د زیشان د سیډیا نوم ته دا معلومه شو چې زیشان مونږ ته د وقوعي پټه باندې په دې وقوع باندې موجود دي زیشان سره چې بل دا کوم کوی کی اوس دی نو هغه د دې مقتول د خزر ور دی او دا چې موږ د زیشان سیډیا باندې کار وکړو نو د سیډیا نه موږ دا خبره هم کلیر شو چې د زیشان د دې مقتول کفیل خزر دوختر سکنا پاپړه دې سره او د دې په صلاح او د دې په مشوره باندې چې کوم دی نو دا هغه د دې د خاوند قتل کړي دا په دې کې دا جنې گرفتار شو دی باقي دا په خپل انټروګیشن کې دا ومنل چې او د دې د زیشان سره د خاوند په سعودي کې هغه ګرځي او جیل ته تللی دا دوران کې دی د زیشان سره د زیشان د دې مقتول د ماما زوی دی د سره ته دې بده کړو راتلو او دې باندې به خرڅه مرچا کوله چې خاوند راغ دی زیشان او د دې رورو هغه بیا خپل کې دا پلانینګ کړی دی چې یا دا به مخې نه لري کو پلانینګ سره بیا چې کوم وګوه کې دا نو په وګوه کې د دې جنې رورو او زیشان دای موقع ته راغلي فایرینګ هغه کړی دی او دا جنې چې کوم دی نو د دې په صلاح او په مشوره باندې شوی دی دا کیس ټریس شو دی کې دا جنې گرفتار ده د نورو ملزمانو د لپاره چې کوم دی دا غي لپاره ټیمونه تشکیل شي دي ان شاء الله ډیر ځل به هم گرفتار شي خاوند مې کفیل احمد اوسېره هغه ما سره ډیر یو لسکاله په سر تیر کړ ډیر زیاتې را سره کړې دي مشته یم او درې مخزه وکړل جسم فروشي په ما باندې کړې ده سیدا ما سره ډیر زیاتې کړې دي او د زیشان بیا د زیشان نه هغه 50000 روپیا واغښت 3 لک روپیا کې بیا ډیماند وکړو د 3 لک روپیا ورکړې سیدا څنګه زما جی سره دغه خو ما د ویل راکمه د 3 لک روپیا راکړه د خبرې د دې د ماماز ویلي هغه غواړي چې هغه په مخ کې ورته فون کړی چې مال د 3 لک روپیا راکړي سیدا په ما پسې دا زیشان د مخ کې نه تړلې او ما پسې خبرې کولې د خلکو برا پسې خبرې کولې زما خاونم د دې نه خبر شو هغه د بیا پیسې وختي پیسې ته غشتي دا د دې سره سکار نو دا صرف پیسو سره کارو خو بیا د دې نن 3 کال مخکې 4 کال مخکې زه د خاون بوتلم په خبرته سیدا ما هغه وخت داسې کارونه نه کوم چې زه اوس کوم او زمارو یادېږي سیدا زمارو خبر شوي داسې کار نو عرب او په بداسي زم چې دا خوري او سره باندې پیسې خوري نو زه خو وایم چې داسې په کوم لوري چې هغه داسې